بسم الله الرحمن الرحیم. په مونځ کې ټول 14 فرض دي. دا 14 فرض په دوه قسمه باندې دي. یو قسم هغه چې د مونځ نه بهر دي، یعنې مونځ لا نه شروع شوی، د مونځ نه بهر. د مونځ نه چې بهر وي هغې ته شرایط وي. دویم قسم هغه چې په مونځ کې دننه وي، یعنې مونځ شروع شي مونځ کې دننه وي، نو هغې ته ارکان وي. شرایط د مونځ دا ودي چې هغه مونږ تاسو ته په دې نقشه کې ذکر کړي دي. د مونځ شرایط: لومبي نمبر د بدن پاکوالی، دویم نمبر د کپړو پاکوالی، دریم نمبر د ځای پاکوالی، څلورم نمبر د ستر پټول، یعنې کوم ځای پورې ستر وي، یعنې زنانه ټوله عورت ته او ټول ځان پټوي بغیر د مخ د کاسې نه او د دې قدمونو نه او د لاسونو کوم چې مړوندونو نه بهر دي. او سړی چې کوم دی نوم نه والا تر د کونډو پورې دا یعنې دا د ستر دی، دا پټ ساتي، دا به کې فرض دي. پنځم نمبر د وخت تعیین کول، د وخت پیژندل، یعنې په خپل وخت باندې مونځ کول. شپږم نمبر قبلې ته مخ کول. اووم نمبر نیت کول. د مونځ ارکان: د مونځ شپږ ارکان دي. لومبی تکبیر تحریمه، یعنې هغه تکبیر چې هغه کم باندې خلک غوږونو له ګوتې وړي او مونځ ته ودرېږي او غوږونو له ګوتې یوسي. دویم ولاړه، یعنې ودرېدل فرض دي. دریم قرات کول فرض دي، یعنې الحمد ویل فرض دي. څلورم رکوع کول، یعنې رکوع له تلل او رکوع کول دا فرض دي. پنځم دوه سجدې فرض دي. او شپږم قاعده اخیری چې کوم ده هغه فرض ده، یعنې که 4 رکعاته مونځ وي نو هغې کې هغه 4 رکعاته نه بعد اخره کې کېناستل دا فرض دي. او که 2 رکعاته مونځ وي نو بس بیا خو پکې همدغه اخري قاعده ده، اړومبي هم ده اخري هم ده، نو دغه فرض ده. دغه شپږ ارکان شو. خلاصه: یعنې په دې 14 فرایضو کې چې یو هم پاتې شو نو مونځ به واپس راګرځئ. په ده باندې واپس راګرځول دا فرض دي، ځکه چې مونځ یې ونه شو. یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله دې تاسو له توفیق درکړي چې دا زده کوئ، په دې باندې عمل وکئ او د دې خبرو خیال وساتئ، نو انشاءالله مونځ به مو ټیک شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب